شرک پکې نه کوي، بدعت پکې نه کوي، ریا پکې نه کوي، فسق و فجور پکې نه کوي، دا د اسلام حسن دی. فکل حسنة یعملها تکتب بعشر امثالها. نو هر هغه نیکی چې دی کوي هغه لیکلی شي د هغې په لس چنده اجر باندې. یعنې څومره چې ستا اخلاص ډېرېږي، څومره ستا د عقیدې صفایي ډېرېږي، نو دومره به ستا د نیکۍ هغه ریشو چې کوم دا د هغې اجر هغه به ډېرېږي. تکتبو بعشر امثالها، دا به لیکلی شي د هغې په لس چنده باندې الی 700 ضعف، تر 200 چندونو پورې، تر 10 نواله تر 700 چندونو پورې. دا ولې په دې کې دا دومره فرق دی؟ فرق نور هیڅ نشته دی. ما سوا د دې نه مثلا یو سړی مونځ کوي، مونځ چې دی کې دا عقیده کې څه ګړبړ دی، بالفرض مشرک نه دی خو څه ګړبړ پکې شته، نو دا د نیکۍ هغه مسله راکمه شوه. د توحید کلکو یو بنیادی خبره خو پوره شو. بیا دویم دا چې اخلاص پکې څومره دی، د ریا نه پاک دی که نه پاک نه دی. مونځ د دې لپاره اوږد اوږد کوي چې خلک ما ته ښه سړی ووایي، او که نه د رب د رضا لپاره کوي. چې اخلاص پکې صحیح راغی هم مسله بدله شو. اوس مونځ کوي نو هغې ته بالفرض جامع صاف ستره دي، ښکلي دي، خوشبو پې هم لګولې ده، د الله مخکې خشوع خضوع کې ودرېد، لاپرواهۍ کې نه ودرېږي، کسالات کې نه راځي، سس پس نه ودرېږي. نو څومره چې ستا ریکوایرمنټس ډېرېږي نو دومره به ستا اجر ډېرېږي. نو زموږ د خلکو سړی حیران شي کله کله مونږ د لار باندې راځو چېرته مونځ کوو، نو مصري خانې نه ښه سړی راغی اندر وځي بس خان جامو کې ودرېږي. که دې څه فایده؟ په دغې جامو کې خو ته عام مجلس ته هم نشي تللی. لہذا دا جامې بدلول پکار دی. او د هغې طریقه دا چې ته 15 منټه 6 منټه مخکې چوټي وکړه. یوازې مونځ کول نه دی، مونځ د هغې خپل شرعي شرطونو مطابق کول دی. زموږ د خلکو دا بھول دی چې دی بس مونځ کول غواړي. نه، مونځ کول نه غواړي، مونځ د خپلو شرطونو مطابق کول غواړي. د هغې چې کوم ټایمنګ دی د هغې خیال ساتل پکار دی، د هغې چې کوم شرایط دي، د هغې چې کوم ارکان دي، د هغې کوم مستحبات دي، د هغې ټولو خیال ساتل پکار دي. نو هغې به الله د دې اجر ورکړي. هسې خانه پوري نه ده، د پاکستاني بابوګانو په شان فایل مه جوړوئ چې ته د هغې خېټه ډکوې که نه، د فایل خېټه مه ډکوې. ته الله سره اندېر نګري نشته دی. ته کار وکړه، کره کار وکړه، لږ وکړه خو کره وکړه، ښکلی وکړه، خو د هغې به اجر ډېرېږي. نو دا دې ته ته دا مه وایه چې رګندې دا ولې پکې دا کمی زیاتی دی. کمی زیاتی د اخلاص د وجې، یا دې کې نور څیزونه هم کېدی شي. مثلا مونږ زکات ورواغست، دا مونږ واغسته یو عام بندل هم ورک، ټیک ده زکات شو، خو یو اجر ملو شو. خو که زه په دې کې دا وګورم چې دا فلانی سړی زما ګاونډي دی، بیا دا ووایم د ده بچي د قرآن حافظان دي، په هغې حفظ کوي، بیا دې ته وګورم دا زما خپلوان هم دی، خو د زکات زیات مستحق دی ځکه چې غریب دی. نو دې کې ما هغه ضرورتونه ډېر وکتل. الله رب العزت به دغلته کې اجر کې فرق راولي. اگر چې ما یو فریضه ادا کړې ده، خو کله چې انسان هغه ضرورتونه ډېر پوره کوي او ډېر څیزونه داسې کوي، په یو ډز 2 3 څلور شپږ اتلس ولي که نه، د هغې اجر ډېرېږي. مونږ هر څه کې پوهېږو خو د ثواب د ډېرولو لپاره نه پوهېږو. ثواب په دې ډېرېږي چې سړی مونځ جمع سره وکړي، 19 درجې ثواب دی. صاحب حدیث دی چې صلات د جمع صلات الفض باندې 19 درجې سوا ده، او په دې څوک نه پوهېږي. ځان له مونځ له ترجیح ورکړي، که دکان کا موقع ملو شو، که پوله ملو شو، پټي کې ملو شو، ټیک ده فریضه بادا شي، لیکن ستا ثواب 19 درجې کم شو، یو مونځ شو. کوشش دې څیزونو کې دا پکار دی چې د انسان اجر سیوا شي. بیا بعض ځایونه خو داسې دي لکه حرم مکه، صحیح حدیث کې راځي چې کله ته سړی عمل وکړي هغه یو مونځ الله په 1 لاکھ ورکوي اجر. ډېرېږي الله خو خدا بعضې اماکن الله فضیلت ورکړي، بعضې زمانو له فضیلت ورکړي. لیلة القدر له فضیلت ورکړی،
لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دا غي یوم د 1000 شپو برابر دی، د 1000 منځونو برابر دی. دا د الله دین دی. بعض محدثینو دا لیکلي دي چې دا الی 700 ضعف ته دینه سیوا کیږي نه. حالای چې قرآن مجید کوم ځای کې خبره کوي نه دا اجرونه وخی کنه، یو په وسه وخی یو په باندې بیا وایي چې والله یضاعف لمن یشاء، الله دې هم سیوا ورکړي. بعض محدثین انسانان دي زموږ د خلک په دې خبرو نه پوهېږي. یو محدث ته هغه یو غلطي کړې ده، دا صرف دې لپاره موږ بیانوو چې خلک د هغې غلطیانو ځان وساتي. او موږ داسې یوه زمانه کې تېرېږو چې کله موږ د محدث غلطي وښوده نه خلک به څه وایي دا یې تبلیغیانو سره نه لګي. لکه د الله بنده څوک تبلیغیانو سره نه لګي، دا خبرې نه دا غلطه ده. امام بخاري څومره لوی سړی دی، د هغه تاریخ الکبیر راوالی 8 جلد کتاب دی. د یو راوي د حدیث باندې هغه کلام کړی دی چې دا ثقه دی او دا غیر ثقه دی، دا کره دی او دا کوټه دی. د هغه تاریخ الصغیر راواله، د هغه تاریخ الاوسط راواله، په ټولو کې رواتو باندې بحث دی. دا دشمنۍ په ډول نه دین بچ کوي خلک. ځکه چې راوي کمزوري کېږي نو حدیث به کمزوري کېږي. که راوي دروغجن شي نو حدیث موضوع دی، هغه علمي خبرې دي. امام حاکم باندې محدثین تنقید کوي او داغه نه بالفرض چې حدیث راواغسته موږ د حدیث تنقید وکړو خلک وسه وایي دا ګورې تبلیغي نصاب باندې رد کړل. تبلیغي نصاب څه قرآن خو نه دی، هغه د انسان جمع او تدوین دی او پای کې کمزور حدیثونه راتلی شي. نو که موږ تنقید کوو نو موږ د هغې سره وکړو چې هغه چا حدیث نقل کړی دی. امام حاکم یو حدیث نقل کړی دی، موږ په هغې بحث وکړو، دا یوازې موږ کوو. پکار دی چې خلک پوهه حاصله کړي. دا بحث خو یوازې موږ نه کوو، دا حافظ ذهبي کوي، دا خو ابن حجر اسقلاني کوي، دا خو ابن رجب کوي، ابن تیمیه کوي، ابن کثیر کوي، ټول متقدمین دي. خبره سارمانه یو سړي یو تپوس وکړو چې قادیانان یو حدیث مخکې کوي چې لو کان موسی و عیسی حیین ما وصاهما الا اتباعی، که موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ژوندي وی نه یې به زما تابعداري کوله. او دا حدیث داسې هو نه دی کنه، حدیث دی لو کان موسی حیا ما وصاهما الا اتباعی، که موسی ژوندی وی زما اتباع به کوله. دا عیسی پکې دې لپاره وایي چې عیسی علیہ السلام مړ ثابت کړي. نو ما ته دا حدیث ثابت نه دی. ونه حصہ ہوتی دا چې لو کان موسی حیا ما وصاهما الا اتباعی. د دې وچ دا خلک خلق لیکل دي، ما یو ما معلوم دي. دا ابن تیمیہ لیکل دي، ابن کثیر لیکل دي، البحر المحیط کې لیکل دي، لیکن دا حدیث صحیح نه ده. چې ابن تیمیہ نه وایي نو صاحب سے تت شروع وکړه چې هغه هم لیکل دي. نو دا حدیث لپاره دا اصول نه چې پلان لیکل، حدیث لپاره اصول لای سند سره. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھی وقد روی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کړی شوی دی. دې حدیث بیان کړی روایت کړی شوی دی، دا صيغه تمریض ده، حدیث کمزور دی. او الله چې هغه سند نه لیکل به سند خبره نه مونږ سوال نه راځي. موږ ابن تیمیہ باندې تردید وکړل دغه ابن کثیر هم حدیث لیکل دی، دا سورۃ آل عمران کې لیکل، کهف کې لیکل، ادواره موسی او عیسی حیین لیکل دي. لیکن په دې کې خدای ته نشي کته چې ابن کثیر لوی سره او سند نه خو دا خبره رسول الله فرمایلی دا کم ځای چا ویلي د ابن کثیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میاس کې 100 کاله دا په چا تنقید نه دی کې د حدیث حیثیت معلومه ادا علماء دې نه غلطي وشي. البحر المحیط کې دا غلطي موجود ده. دا خلک غریبان ته نه پوهیږي، دا دې خپل بیزتی نه دا بیزتی نه دین به بچ کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودا غسیز نسبت کو چې هغه واقعي صحیح چې صحیح نه نامونږ نشي منسوب کولای. دا چا خلاف نه دا خبره، دا زمانه کې چې کوم کتاب امام نووي کتاب ده، امام نووي د امام ماوردی او قول نقل کړی. ماوردی ډېر لوی سړی دی، زمونږ مشران چې هغه په دنیایي کارونو باندې هغه ته ځان بد مخ کړی. ماء الورد د ګلاب او بو هرقه ګلاب دی ورته کار دغه په دې باندې ګټه کوله.
دا زمون خلک دی چې امامت باندې پیسې اخلي، تر څو تدریس باندې پیسې اخلي. متقدمین ودا کار نه کوو، هغه په دې سيزونه پیسې نه اخلي، هغه په دین مفت خو او د خپل ضرورت لپاره به دنیایي کارونه کول. تفسیر ماوردی مشهور دی، ماوردی مشهور فقیه دی. نو امام ماوردی یو قول کړی هغه دا دی چې د 200 نه سیوا الله اجر نه ورکوي. د نو اخلي دا امام مسلم د خپل دا صحیح مسلم شرح دا دی وی چې فيه تصریح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء. دا حدیث دې دلیل دی چې مختار او غوره خبره دارا چې ان التضعيف لا يقف على 700 ضعف، چې زیاتواله په 700 دریخ بلکې دا غینا سوا کی. وحكى ابو الحسن اقضى القضاة الماوردي عن بعض العلماء، امام ماوردی د بعض علماء نه نقل کړی چې ان التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، چې زیاتواله د 200 نه سیوا نکي. وهو غلط لهذا الحديث، خطر نه دا رائے چې د بعض علماء پیش کړی دا غلطه ده. ولې د حدیث خلاف ده؟ علماء شان نه د دې په دې اس کار نشته چې پر رسول الله چا دروغ ویل یې مسله غلطه بیان کړه، خو پاسړي یې کار ده. زموږ د جماعت اسلامي ورسره نه لګي په دې خبره دا نو ټول لا مرز کې اخري جماعت اسلامي ولا ټول لوی مرز سره پیغمبر غلطي، پیغمبر گناہ کوي، صحابی نے غلطی کی صحابی گناہ کوي، لیکن مودودی صاحب نے غلطی کی. دا وړه غلط ذهن ده. ته تنقید چوکې چې بھائی دا فلانه خبره دا نه درست دا ور واخلي، لکه ور سره اخلي. تاسو صحابه ګناهګار تسلیم وای، صحابه ته غلطه نسبت کوي. نو که چا تاسو عالم ته ویل چې بھائی دا خبره غلطه کوي دا زګه چې دا شواهد دي، ځان باندې خلک پیریان یا میږي نه لګیږي. خبره ته وګوري چې خبره غلطه ای اپری دي خلک، او کنه ستا خبره صحیح ده دا سره پوهه کوي بھائی زما صحیح خبره ته غلطه نه وای. دا علماء شان ده. اوس موږ داسې خلکو کې وخت تیرو ادي خپل درسونو کې تدل شهر د پته ورته لګي چې تاسو سنن ترمذی درس کې نه ودی چې امام شافعي کوم حشر کوي کنه وته ولي وره چې دی هغه تسوي امام مالک تسوي په درسونو کې ګره دا پته لګي چې دا غي د مذهب غلطه وته توخي او دلته کې د خپل په باره کې دومره به محتاط دي چې د لاندې یو سړي د پاره هم کته دا خبره مناسب نه لګي تا ته ګستاخ وي. د دین په معاملو کې دا نه دا صحیح حدیث راغی مو سره چې الله رب العزت د 200 سیوا ورکي، 200 د 200 سیوا. ولې قرآن مجید فرمایي چې والله یضاعف لمن یشاء، الله د 200 نم سیوا ورکي. خو چاله چې وایي دا مشیت اوس د قرآن او حدیث خلاف چا عالم ویل دا به قصدن ویلي، دا خلک په دې نه پوهېږي. دا قصدن نه ویلي، دا ذهول وایي. ذهول معنی یو خبره د مضغونه وته ده، یو خبره د مضغونه وتلې ده، ذهول شوی ده یو قول کې. شاګردان چې ناغي ته خپل استاد پیغمبر ښکاري نو بس هغه دا خبر را لیبل دی وی لکه دا خو عام انسان دی، سنبي خو نه دی. دا عام انسان خبري چې کوي په کې د خطا امکان موجود وي. وكل حسنه يعملها تكتب بعشر امثالها، هر نیکی دا لیکلی شي په 200 چند باندې الى 700 ضعف تر 200 چند پورې. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها. اور الله بدر حمد چې کوم نیکی ورا حدیث کرا دي چې کله انسان پزړه کې د نیکه اراده راشي الله ملائکه ته دا نیکی ولولږي، اراده ولولږي، د اراده خپل اجر ملایوي. تبلیغیان کله کله وی الله واخا کڅوګ نه دي نه اراده ولږي خپل دا کم چې نه پوي نه ورپورې خان دي لکه خان دي سره صحیح خبره کوي. یعنی د نیکه په اراده باندې الله نیکی لیکي
او چې کله یو سړی د ګناه اراده وکړي نو الله ملائکو ته وایي ملي کې ورله د ګناه اراده ورله ملي کې تر کې مې چې په عمل نه کړه. خو دې کوم فرق ته وګوره هغه یو نیکی د هغې چې اراده وکړي نو الله هغه وملي کې او د هغې د لسو سلو نوارې تر 200 پورې الله د هغې اجر ورکړي. ګناه لیکي نه د ګناه اراده نه لیکي خو چې ګناه وکړي نه یو لیکي ګناه یو لیکي دا الله فضل ده. دا چاله ورکړي دا فضل دا مسلمان له ورکړي. ګناه هغې لیکي چې په هغې عمل وکړي او نیکي که کړې هم نه خو چې اراده یې وکړه نو الله د هغې ملائکو ته یې ولیږي ده. وکل سیئات یعملها تکتب بمثلها حتی لقی الله تر دې پورې چې الله سره ملاقات وشي. ملاقات کله کېږي؟ په مرګ باندې. الله ملاقات ډېر ګران دی. مرګ نه مخکې ملاقات باندې کېږي. دا که څوک یې داسې ګپې لري چا باره کې مو وایي خلک وایي چې پلان کې سل ځله لیدلو امام احمد زر ځله لیدلو دا نسبتونه یې څنګه به ویني یو سړی دی پوه یې ولګي که د الله څه ذات وجود شته دی داسې چې هغه جسم لري دی به څه وایي چې ما څه شی لیدل دا غلط نسبتونه شي خلک او دا زموږ خلک کمالات وګوره چې دا کمال ممال نه داسې خبرې دي داسې خبرې خلک نه کوي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دي دا الله مسله ده. یو د الله لیدل دي. الله خو د موسی علیه السلام ورته ویلي ما د ځان وښیه الله فرمایل ته ما نشي لیدلی لکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. دې جبل ته وګوره غر ده که دی په ځای ټینګ شي نو ته ما ولیدی شي. چې کله رب تجلی وکړله غر ته جعله دکا هغه زره زره کو وخر موسی صاعقه او موسی به وشمره وته دې فلان کی چې کوم دی الله په وی خلیل له غب لګي دا غب شبوه دا عقیدت ته بیجا عقیدت دی موږ دې ته رسول یو چې خپل عقاید موږ نه پاتې شو. الله په دنیا کې نشلی دی دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. یو سړی چې خوب کوي دا په دنیا کې نه نو هغه دنیا الله په آخرت کې دی شي او څنګه لیدای شي نو صحابه کرام ته پوس کړو چې دا وړې په تکلیف مونږ الله وینو سپومه راختله او نبی فرمایل هل تدامون فی رؤیته سپومه لیدلو کې څه تکلیف شته نه دی وینا. رسول الله فرمایل دا الله لیدلو کې هم دغه څه تکلیف نشته. دا نه و چې کنه سپومه رویت خبره کړو دا څنګه د سپوږمۍ په لیدلو کې چاته مشکل نه پیښیږي نو دارنګه د الله په لیدلو کې چاته مشکل نه پیښیږي. غریب مالدار هر څه لیدلی شي. دا مطلب نه چې سپوږمۍ په شان دی یا جسم شو بیا کفر دی وکړو. رویت خبره ده چې څنګه سپوږمۍ ته لیدی شي دارنګه خالق هم لیدی شي. حکم ځای کې مرګ نه بس لنډه خبره خدا د چا عقیدتونو ته مور نه وځي چې دا ځلې کړه اصل ځلې خدای لیدل زر ځلې خدای لیدل بلکې باندې خدای لیکي چې فلان کی په وی خوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زر ځله ملاقات کړه. افتادانی باره کې خلک ولګي زر ځله ملاقات صحابه خو یو ځل نه کړه. صحابه کرامو ته ډېر ځله ضرورت نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې په ژوند کې ملاقات شوی په وی خوانه کیسه یې دې ته کیسه وایي یو شی صحابه سره نه شوی ته نور د پاره سوال نه پیدا کیږي. دا په دې خبره ځان په یول پکار دي د خیر القرون قرنی مطلب هم دا بل رب سره ملاقات کی دا حدیث څه دی دا متفق علیه. وعن ابي امامه رضی الله تعالی عنہ د سیدنا ابو امامه روایت ده چې ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو مل ایمان څه دی؟ د ایمان خو یو هغه تعریف ته کم تا چې د حدیث د کتاب پاول کې لستو دا هر چا ځان له تعریف کوي. دا مطلب نه چې ایمان ځان له کامل ایمان سره
ما ایمان راوړی دا کوم سړی چې راغلی دی مؤمن دی. نو بیا تپوس کی چې مل ایمان څه شی دی؟ د هغې علامت څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ایمان یو علامت دی، هغه دا دی چې اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. کله چې ته نیکی وکړې نیکی او هغه نیکی ستا په زړه کې او په دماغ کې خوشحالي پیدا کړي، یعنی ارادتاً ته نیکی وکړې، شعوري طور نیکی وکړې. زمونږ نیکی شعوري نه دی ګوره، دغه یو څه ته توجه کول پکاري. مونځ ته چې راځې لا شعوري کې مه ودرېږه، شعور کې ودرېږه. څه خیر زکات چې ورکوې لا شعوري کې مه ورکوه، شعور کې ورکوه. جیب نه ګېډې راوباسه، مزیدار پکې وګوره شعوري طور، او هغه چاله ورکا چې واقعي د هغې مستحق دی، دا شعوري دی. او څه لپاره به ورکوې؟ د رب د رضا لپاره. هغه به ته په نیکۍ خوشحالېږي. زمونږ ډېر مات ګوډ عملي، کله چې هغه مات ګوډ عملي شي نو ذهني سکون حاصل شي. ذهني سکون په څه حاصلېږي؟ په نیکۍ حاصل. کله چې ستا نیکی ستا حسنات تا خوشحاله کی، یہ جبر نہیں دا چې په بیا وسار پاسم مانځله، جبر ده. په بیا کال تیر شو، حساب کتاب وکم، زکات بیا فرض شو. هغه وخت نه خبره ده فایل خېټه ونه ډکو، د فایل خېټه باندې شي ډکولې، بلکې انسان به شعوري طور عمل کوي. او د ایمان علامت بدایي چې کله ستا نیکی تا خوشحاله کی، وساعت کا سیئتو کا او تا خفه کی ستا گناہ. غلطی نو شو 2 نمبری تو هو څه غلط کار شو، رب ته وسنه تا وسنګ معاف کیږي. چې دا احساس راځي، دا جذبات نه بیا سره دا غي د معاف کولو کوشش وکړي. رب ته لګیا یو کوشش دا کوي دا معاف کی، دعاګانې کوي، استغفار وایي. او چې کله دا د وسونه تاو لیدل په نیکۍ خوشحالېږي او په خپلې بدۍ باندې خفه کېږي، فانت مؤمن، ته مؤمن یې. اوس بل چاته مه وایه. زمونږ مسله چې کوم ده ما بار ویلي، زمونږ مسله چې مونږ د بل د کور اور مړ کوو، د بل کور پوه شو کار یې ووایه. اول خپل کور ته وګوره، خپل ځان ته وګوره چې زه خپله څنګه یم. آیا زه په خپل نیک عمل خوشحالېږم؟ ما ته اطمینان قلبي حاصلېږي؟ او آیا زما ګناه چې زه وکړم نو زه خشوع راځي په ما کې که نه راځي؟ یره راځي ما کې که نه راځي؟ فروتني راځي که نه راځي؟ استغفار زما خولې راځي که نه راځي؟ نو که دا راځي نو الحمدلله زه ښه مؤمن یم. پرې حدیث باندې بل شان نه سوچ وکړه چې که یو سړی ګناه وکړي نو هغه نه ایمان وځي؟ نه وځي. خوارج دا عقیده غلطه ده چې مسلمان ګناه کبیره وکړي کافر شي، دې سره وسکه. او صاف حدیث ده، یعنی ساعت کا سیئتو کا فانت مؤمنون. تا ګناه وکړه او ته په هغې خفه شوې نو دا نه وي چې ته کافر شې، تا ګناه کړله، نه ته مؤمن یې. د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب نه کافر کېږي. البته خوارج هغوی چې کوم دی مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب باندې کافر کوي. خوارجو ټول صحابه کرامو ته کافر ویلي وو. ولې؟ فیصله وشوله د سیدنا علی او سیدنا معاویه په منځ کې، روغه وشوه. او فیصله چا وکړله؟ فیصله حکمین وکړله، د قرآن مطابق یې وکړله. دا دی ویل چونکې دی د حکمینو فیصله تسلیم کړه، لہذا د معاویه ډلم کافره ده او د علی ډلم کافره ده. کار ختم شو. ولې؟ الله فرمایلی دی چې من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الظالمون الفاسقون. دا اوس هم دا تکفیریان وایي که نه؟ تکفیری ډلې اوس هم دا وایي. یہ ته اله په کړاو کو شیطان دا به کافر وایي، مسلمان نه ګڼي. دا څومره تکفیریان چې دي اوس په خله لږ عقل راغی، دا مونږ ډېر شی چې غوالي زموږ بچا نه منله. خو چې داسې وویل چې جامې ته وباسلې که نه ما دې کړی د جامې، اوس پکې شعور راغی چې مونږ غلطي کوو. دا آیتونه چې ته مسند احمد کې وګورې ده
د امام احمد مسند کې نو دې ټولو سره قید لګول دی من لم يحكم من لم يعتقد. یو سره چې عقیده نه لري د قرآن مجید باندې د فیصلې نو د کافر دی د فاسق دی د ظالم. درې تقریبا 14 کال شو په ما تقریر نه کړو او هغه جواب کومه ده هارت اٹیکس ملو شو. ترې زموږ استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیه هله چا چټ ورکړو چا خدا سي وای هغه ته دا اوسه کړه ناشته اره ولا چې پویم کې یلا اقرار نشو کولای خو انکار هم نشو کولای شو ولې چې غلط وای اوسه کړه دا غږ کې دې اره ولا پویم به په مسله باندې مخه د سبادي سجن راشي چې غي الله شو اله موږ الحمدلله ویل شو دا سیز نه ده پکار مسلمان دی له ګناه کبیره ارتکاب وکړي کافر نه دی ته مسلمان دی یو سړی دی هغه په بل قانون فیصله کوي خنه کوي لیکن کده عقیدتاً قرآن ته سپک ګوري دی کافری دی ظالم دی دا ټول لاسمه تنظیمونه چې لګیا دي ټول لا شي چلی اده په دې ویلګي چې قاتل ائمه الکفر کفر کے اماموں کو قتل کرو داو کے دا مشهور ډلې بره پاکستان کې ایک ګرمول کوي بیا کار راځي چې ګرمولو کې خپل بخار نه ورځي ځکه دا غي وګیو قسم نه مړ تا نه شي خوله چې پای تکفیریانو کې یو قسم مړی دا ډېر لوی ظلم دی چې خلکو کې اور پیدا کیو په خپل رقم دی پیدا کې سجون نه مخړوږي دا تکفیرو ډل نه ځان وساته مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب ته کافر وي خو علاوه چې د مسلمان وي تعویل کړه هم کافر نه دی یعنی یو خبره عقیده غلطه خپل کړه دا خو تعویلن کوي یا به پوېږي نه دا دومره اسانه خبر نه مسلمان ته کافر ویل لا اله الا الله محمد رسول الله وین کی ته کافر ویل دا وحی نه بغیر نه کیږي دلته خلک پتا غټ اعتراضونه کوي چې رسول الله پسې به ولاړو مونږ به کو قرآن ورته کافر ویل دي او زما واست خبر یو دا ته سوچ نه کوي رسول الله ورته ویل دي کنه او الله ورته ویل دي نو ته رسول الله کې الله تاسو سره علم دي چې واقعي دې سړي په لکه کفر ده نشته له حاله چې کوم سړی ظاهرا د اسلام فرمان بردار دی مسلمان دی ترکه میں چاہتا ہے اسلام دا بنیادی ضرورتوں انکار نہیں کر دیکھیں گا ډیر احتیاط ضرورت ہے زمان خلق پر احتیاط نہ پویدل اگر اقبال وہی کہنا چاہیے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے مغرب چی بدی گیر ناگیر عملے اکڑے یا وجہ میں ریبل غارتا ہو باسا ریبل غارتا ہو باسا دیلے اسلام پہ جنبا دی ځان دلته یو ذهن کې شی جوړ کړی او خلکو ته وایي دا فالو کوي دا ډېر پخوانه خوارج دا رابطوب کړو اتر سره روان دی شته تکفیری ډله مو جوړېږي مسلمان کاغه داسې یو خبرو کې چې پای کې 99 پهلوګان د کفري فقها دا فیصله دا او پای کې یو پهلو د اسلامي هغه یو باندې فیصله وکړه هغه 99 کفري پرې دا ټول خبره خلکو یې کړې دي بس لګیا دي خپل نه کافر د مہر دی وسره په واجب موږ ورته لګانه کوم مہر جوړوګا دا لګانه هغه مہر ده بس هغه دا ټپ دا غلط چیز ده مکه دا حدیث د دلیل دی چې 7 کسیاتو د ګناه کبیره په ارتکاب مسلمان کافر کیږي نه بلکې دې چې کله احساس دای چې مال غلطی شوی دا د مؤمن دی دا سړی تپوس کی چې یا رسول الله فمل اثم ګناه څه دی یو سین سره اسمی هغه نوم دی یو سواد سره اسم صمم هغه دته وی یو سیس باندې لکه وګ باندې نه هغه اسم وي وګی چې باندې کونو هغه اسم وي الف صاد میم کونواله الف سین میم نوم الف ثا میم ګناه اسم جمع راضی آثام قرآن کے آثام نشتا آثام اشتر یلقا آثام البتہ اسماء اشتر انہی اللہ اسماء سمیتم وانتم وآباؤکم ام اشتر اسم اشتر اسم اب کم قرآن کے اشتر
قال یا رسول الله فما الاثم گناہ څه ته وایي نو ګوره ګناه خو بعض هغه وي چې هغه قرآن او حدیث ښودلي لکه سود ګناه دی قرآن کې شته بدکاری گناہ دا قرآن کې شته لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا غیبت گناہ دے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه موارے گناہ دی ذکر قرآن مجید فرمائے دی چدا میسر حرام دی بعض داسی چو قرآن و حدیث کے یا خو لکلی نہیں یا لکلی لیکن زت ناواقف ہیں مسلمان دن نزل کی چکم آئینہ دا ایمان اگر دن لانے گوڑے صاف ستھرے تاسو گورے یو ډیر گناهګار نه گناهګار سره وي خو کله چې داغه ضمیر بیداری کنا اب د باز ظلم کناره کشي یې څو ګناهونه وکړي لیکن سبا د قدرت باوجود نه دی دا د ایمان هغه شمع دا د پزله کې بل دا هغه راونی کوي دا الله طرف نه کیږي نو کله چې ستاد زله آینه یو چیز نه قبلې کنه بلکہ مطمئن کی گی نا بلکہ کٹکا پیدا کری شک پیدا کری دیتا اثم ہوئی دادا کی سزونہ پبارکے نہ ہوئی چھ قرآن و حدیث کہے تا گناہ ویلے دے دادا کی سزونہ پبارکے چھ یا خطا تا معلوم نہیں یا قرآن و حدیث کے داغے گناہ والے نہیں ذکر کرے بیات رخبل نو تپوس منگا سوک تپوسو کہ دے ناشنا مسئلے چھ قرآن و حدیث کے نہیں نظور تلند الفاظ گوئے سل نفسک زان نو تپوسو خپل زړه نه وته پوزا ستا زړه د دې کول جایز غني که ناجایز هغه وی راړو خو مې داسې وي خدا فایده را پکې چلو یې داسې مطلب ګناه ده دا ضابطه او دا خپل کې چې کله تا ته قرآن او حدیث معلوم نه دی یا د شریعت په کې واضح حکم نه موجود نو په دې حدیث عمل وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې ګناه څه شی دی نو قال هغه فرمایل اذا حاک فی نفسک شیء فدعه الحدیث راځي والاثم ما حاک فی نفسک گناہ هغه چیز دی چې هغه ستا په زړه کې تردد پیدا کړي لکه بیمار سے زمانه کې دا سی واجب دی کې و تردد چې دا څنګه جایز وګڼم کنه جایز وګڼم موږ په خوانه ویلو دا ناجایز دا غي وجه دا چې دې کې دا رومبه قسط دویم قسط دریم قسط څلورم قسط تا دوه قسط ورکړل بل فرض او بیا دوه قسط پس ته چې وایي نو معاملې نه کوم شریعت علی اجازه درګي کې نه درګي یہ خود ہم پاکستانیان اور مسلمانی رہے گا نا تو دکان بیٹھ کے لیے ایک بات کی دکان اور پاکستان لکھ کے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا بولے جائز دی اسلام کی اسلام زموږ د خپل طبیعت یو سړي یو شی وړستانه کور کې هغه خوښ نشو ته اختیار اصل ده طالب وروړي واپس پیسې ورکړه واپس ته به څه کټ کې د څه کټ کړي دا ډېر لوی خلک په دې کې مبتلا شوی دی دا خبره ده دا خبره او ګناه ایس کار ده یو سره یو معاملې کې بس بای نه کوم بس ماته به مسله پیدا بیا به دې کړی هر څه شي دی او تا غته راځي چې بای دا واست خپل وعده نه تختی اته بس مجبوری راغلی کله ته بیمه کتاب الفرض 2000 روپے جمع کړی 3000 جمع کړی یو قسط دوه قسط ایته واپس کیتا تا کله واپس کیږي چلے کم خلک چې کارندې دا پیسې سره کې جیب ته سي لومبني د دې څلور قسطه دا راغي جیب ته ځکه هغه لګیا اشپاره او حرام او حلال وي مر زکات نشته پدې کې مر څه ودی نشته دک یو وجرات څلور شپږ قسطونه راغي خېټه ته سي بیا ګناه ولې ګناه پدې چې بل فرض یو سړي څلور قسط جمع کړل 3000 روپے جمع کړل بل فرض 3000 روپے دا ډېر شمک مړش نو څه چل وای بل اوس 6 روپے اوري پس مان نه غال استاد په خیال په څلور میاشتې کې 10000 روپے 6 روپے غټي دا سود نه نوسري یو صورت پکشته نه بهشک هغه دای چې یو سړی ژوند دی دی او پیسې جمع کوي او اخر کې هغه ته یو شی ملو شي پریمیم هغه ځان له مسله شو
خو شریعت د اشتباه د وجه دې سیس ته حرام وي. لکه دې کې دواړه سایډونه داسې دي چې د خره ته بهر وتی فایده هم د خره ته بهر وتی او نقصان هم د خره ته بهر وتی، لہذا دا ګناه دا جواز دی. او زمونږ خبره چا نه منله، خو کله چې زمونږ شرعي کونسل نه دی کوم نظریاتي کونسل هغې یو فیصله ولیکله چې پاکستان کې د بیمې نظام چې کوم دی سسټم دا سود دی او ناجایز دی. بیا دا نواز شریف دی که نه علیه ما یستحقه د کوم څیز سے مستحق دی الله دغه سزا ورکړي. ولګېده نو دوی له کوټ کې هغه چیلنج کړله دا تاسو وایه مسلمانان دي، یعنی یو اسلامی فیصله هغه نظریاتی کونسل چې دی بابا ضیاء الحق جوړ کړو د هغې فیصله کله عدم کولو دپاره دی لړلو هغه کوټ کې دا وکړه، هغه یې چیلنج کړو. کوټ کې خو واړه خلک نه دي که د هغې ګیره خورېږه ته مه ګوره، سوټډ بوټډ ته مه ګوره، هغې قانون پورې لوستي قرآن او حدیث هم لوستي. د هغې ورته هغې ته ناجایز نه وایي چې دا فیصله دې غلطه ده، هغې وایي دا د دې په دایره اختیار کې نه راځي. د دې څیز ته حلال یا حرام ویل د وفاقي شرعي کونسل په دایره اختیار کې نه راځي. شی خارج کړو لکه نه حلال ویلي نه حرام ویلي نه حکومت له څه شی وکړو، صرف دغه یو خبره یې وکړله چې دا دې په دایره اختیار کې نه راځي. کله کله بعضې خبرې ډېرې دي وایي زموږ د جماعت کې ډېر پخوانی خبره ده، ما د دې بیمې تنقید وکړو په دې هندوستان کې عبدالسلام نوم یې عبدالسلام ندوي د احنافو د فقهاو دا یو رایه ده چې دارالکفر کې د غیر مسلمو نه سود اخیستی شي. هغه فیصله ده هغه غلطه ده، موږ دې ملګرتیا نه کوو چې تا ته خبرې بنیاد معلومي چې دارالکفر کې د غیر مسلمانو ته سود اخیستی شي. په هغې بنا باندې عبدالسلام ندوي او نور بعضې د هندوستان عالمانو بیمې ته جایز ویلو چې د انګریز حکومت دی هندوان دي ټول، لہذا دلته کې که یو مسلمان د غیر مسلمو سره بیمه کوي نو دی دا سود اخیستی شي. خبره ده چې تا ورته سود وې بیا اخیستی شي نه دي خبره ورته تسلیم وکړه. عبدالحنان استاد خبره ده که نه عبدالحنان استاد یې ښکته کلي کې امام دی، هغه به چې د بجلۍ والا بل ډېر راوستی و نو بیا په جماعت کې تقریر کوو چې د بجلۍ غلا جایز ده. یو جنازه کې زه هغه یو ځای شو نو مې راکړه تا داسې خبره وکړې چې زه اوس هم نه یم چې د بجلۍ غلا جایز ده، مې غلا ده یو مې ته ټیک ده هوښیار خلک خو پوهېږي په دې چې غلا دې ورته ویل بیا خبره ختمه چې غلا تسلیموي بس زموږ دغه کې کار دی. داسې عجیب و غریب خبرې یو سړی وایي چې دا کار د پیغمبر د ثابت دی خو پلانکي ورته مکروه ویلی دی. پلانکي څوک دی؟ څه دی بکواس دی. سار مې یو څیز کو یو عالم نه چا تپوس کړی دی چې ګیره خرایل او برید ساتل څنګه دي. هغه وایي چې رسول الله حکم فرمایلی چې تاسو برید وخورئ او ګیره وږدئ. ٹھیک ده وف اللحا وحف الشوارع. بیا وایي که سړی برید ساتي نو خیر دی، هغه ته وسلم داسې کړي دي برید ساتي نو خیر دی جایز دی. ولې د عمر رضی الله عنه برید و دوی ورته وایي چې ګیره خیال کې سړی لنډوي ګیره که لنډوي نو خیر دی جایز دی. حدیث خو یو دی که چې کوم ځای کې وقف الشوارع دی نه کې د عمر رضی الله عنه عمل پیش کړی د ګیرې دپاره هم عمل پیش کړی. داسې خبره دې ځای کې پته لګي د خلکو څه دماغ دې څه دي بدماش نو فیسبوک باندې لوی سړي خبرې نه تا خلک خپل خبر ته سوچ نه کوي. تاسو سره یعنی چې کله تا او فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وحف الشوارب نو دا حکم د ګیرې وګدو لپاره دی. نو سوال یې ته برید ساتل جایز دي بیا موږ دا چې ګیره خیال هم جایز دي. نو څنګه چې دویمه خبره غلطه ده لومبۍ هم غلطه
څنګه چې ګیره لنډول یا ګیره خریل ناجایز دي، نو درانګه برید ساتل هم ناجایز دي. پاتې شو عمر رضی الله عنه دا غاړو بریتونه دا خلک لګیا دي. په دې شواهد جمع کوو ان شاء الله موږ چاپ کوو کیسه کې ویل کو ته نسبتونه کوي خلک میاس کې سینه حکیم الفرض هغه اجتهاد ثابت نشي. تبع صحابه کرام اجتهادات دي چې کله اجتهاد راغی د صحابي ناوه د پیغمبر د حدیث په مقابله کې نه قبله. تاسو راکو مجموعه موجودی په مجموعه کې یو حدیث ته اصحابي کنجوم د اعلان ما د مثال نور کړی. یو مثال خو ډېر خطرناک دی چې غسل کله فرض کیږي. خدای صحابه چې غیبا جما وکړه لیکن انزال بونه شنای و غسل نه کوه. صحیح دی بده ما ته وسره چې دی د رسول الله حکم مات کړی دی د حدیث نه رسول حدیث او نه رسی په دې وجه وایي د صحابي اجتهاد چې کوم دی هغه خلاف راشي. په دې زموږ کټ خلک نه پوي هغه وتا ته حجت جوړ کی د جګړې په وخت کې حجت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی نه کړ. صحابي ته صحابي ته ګناه نشي ویلې هغه یو اجتهاد د اجتهاد ختم کې دي شي اجتهاد صحیح کې دي شي. لیکن چې کله موږ سره صحیح نص موجود دی نو موږ وایو صحابي دلته کې یا خطا شعر او یا هغه ته حدیث نه رسیدل. صحابي ته حدیث نه رسیدل خود دلته کې خلک د خپل علماء په باره کې دا خیال کوي د ټول حدیثونه معلوم دي. صحابه کرام ټول 24 غنټه مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ناس. دې وجنا په بعض مسائلو کې اختلاف پیدا شي چې کله هغه ته پته ولګي دا صحابه شته عثمان بن مظعون رضی الله عنه چې هغه شراب څکل. 400 ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا مسلمانان چې سخري اس کې بارے سے ګناه نشته. په شراب حرام والے هغه نه ورسېدل. تعویل غواغو هغه د سیدنا عمر عامل هم راوي وخت تاسو ته وګو هغه الټه شاهد پیش کړه هغه سزا ورکړه اتیا ډنډه وای ګناه هم کړه هغه دلیل ګوري دا بولی خلق دا حدیث دا حدیثونه قتل بغا دی عثمان بن مظعون لای سزا ورکړه او په دې وجه ورکړه دا چې هغه د نص په مقابله کې اجتهاد کړه. زماټو کتابونه کې روایتونه مالي کې دلته کو فاجيبه ظلم کې مونږ ته شوی و قرآن او حدیث او باندې چې پلانې سه وي پلانې سه وي دا غلط رویه ده. اثم هغه اذا حاک فی نفسک شیء فدعه یو شی چې کله ستا په نفس کې شک پیدا کی تردد پیدا کی دا پرېږده. نو بل حدیث کو لوګ ته خو وای وعن عمر بن عبسه رضی الله تعالی عنہ. عمر بیان عبسه د عینم زور ده د بیم زور ده د سینم زور ده. عمر بن عبسه د کنیت ابو نجیح ده. ابو نجیح السلمی د اسلام په اول کې ډېر مخکې اسلام قبول کړل تر دې پورې چې خلک وی کانا رابع اربعه فی الاسلام سلورم یا پنځم نمبر باندې د مسلمان شه. خبره تاسو کړه هغه باره کې تاسو کو چې دکان ته ونی چې خرید او مال واپس نه ہوگا. اوس دا یو څه د لګاو زموږ شوټینګ دی شپږ شوټینګ موږ نه خاص راځي یو کس مجبور شو دی اول ته یو شوټ ورکو نو چې کله ورکو نو هغه ته موږ وایو کو خرابي واپس وي کو سيو داستاري نو کوي کو خوښ نشو نو کو داسيزو خدا به نزواله دا نور 15 سوټه خدا به نزواله نو شپږم برابر شي زه خرڅول شم خو کدا بندل خرڅ شو نو دا بیا ستای نو دا حالت کې بس پوزیشن هغه ورو واپس او ټیک او خپل تفصیلی خبر وردا کړل اوس بطور شرط دا لګول غلطی کوم چې عام خبره کې لګای نه او موږ زبان نه او تا ویلی خلک یې ایک بات کی دکان خدا غلط ہے ایسے مطلب چې بندل لوړ پورا ولا شپږ سوټه دی پورا بندل رنگ می دي دا
هغه وړو واپس روډ موږ ته والو کو پیسې واړ اچھا تا د مخکنه پټول شرط باندې پوهه کې چې بھائی زمونږ اصول لغره او زمونږ مجبوری دغه ده بیا صحیح ده خو کنه تر هغه نه قاعده کلیه جوړه چې نه هر څوک چې راځي زبدا چل کو دا خبر غلطی دي مسلمان ته دا په یو سر کې عسر پیدا کړ ته سیاده ورته کې پیدا کړ ورو له سړي دوست درو ویو خو په خو او ته کې سره چاره ورته ورکړي 10 منټ هم نه نو ورته سو پیدا غنه سو د نرمه فایده هم دغه الله ورته د سماحت فایده هم دغه را چې کله ته یو سر پیدا کړي نه الله تعالی سانتیاګانې پیدا کړي او چې تاسو سره مشکلات پیدا کړي دمر پتا ته الله مشکلات پیدا کړي خبر ده د اخلاقی تربیت وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ اخلاقی تربیت کوي چې تاسو سماحت خپل کړئ سماحت دې دوی چې په هر معاملې کې نرمي اختیار کړئ نو ټیک ده بظاهر وکړه کله موږ ته تاوان کیږي لیکن کله کله دا غي دومره بے خرته فائدہ ورزي چې تاسو وهم ګمان کې ناراضي عمر بن عبسہ د سلورم نمبر باندې مسلمان شهر اچھا اسلام کله قبول کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زلل شوس خپل قوم ته دا التقیا بدا کلمه وای په دغه گزاره کوه ورته دین نه راغی په دې گزاره کوه چې کله خبر شي چې ما هجرت کړل نو بیا ما بس راشي ته دې جنگ خیبر نرستو خبر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حالت کې دا مسلمانانو هجرت کړل دې جنگ خیبر نرستو لړ حالت دا هغه صحابي دی عمر بن عبسہ رسول الله صلی الله رضی الله تعالی عنہ اذا سمعت انی خرجت فتبعنی دا الفاظ ورته عمر بن عبسہ وی چې اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ز رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالم نو ما تاسو کو دلته کې هو اختصار دی تفصیلی حدیث کې دا دی چې ماننده تاسو کې دا سره ډېر عجیب سره دی ته جاهلیت په زمانه کې اوس دلغاوا وغیرہ دا لیکلي دي چې دا ویل داخله عجیب دی پلاس یو شی جوړ دی بیا ته سجدي لګي یعنی زړه کې دلته کې د شرک نه نفرت بوت مت سجدي نه لګولي اوس دلغاوا کې تفصیلی حالات دي خو خبره به مې اورېدې چې دا شانت یو سړی پیدا شوی دی خلک یې والله تعالی ولی او د دې سوزون نه انکار کوي زر عالم چې عالم تپوس مې وکړ ډېر په مشکل ملو شوی دی ځکه چې ابتدایي دور دی ډېر په چل ول ملو شوی دی ابتدایي دور کې تاسو ته دار ارقم او د نور زینو پتو لګوي نو تاسو ته پته لګي صحابه کرامو په څومره سختو کې دین پسینه کې ځکلو او داغه مثال چې کوم دلته کې په افغانستان کې او رشیا کې مسلمانان هم هغه شان چل کړل بیا رشیا والو په قران پابندۍ تدې خیال الله چې مسلمانان مونږ ختم کړل اسلام ختم شو په قران پابندۍ لګولا مې خو خیال خلک ارزه موجود دي هغه په تخانو کې خپل ماشومان ته قران خو او چلته عالم فاضل کنه بس پار بیرو خوږي میره بنو اگر ګیره علامت د څه شو د مسلمانانو او دا هغه چوف مخلوم به سره مو کنه پلانې سوفو چوفو کنه دغه جبګه دا پټول وسرو لیکن چې کله روس دړې ولې شو نو ګیره د خلکو راوخته عالمان فضلاو حافظان د قران غیر مسلم حیران نه څنګه چل دا خو موږ وګنه ختم شو اسلام ختمي نه دا شاعر وایي کنه چې उतना ही उभरेगा जिन्हें जितना संग्रह जितना दबाओगे कि दबाएंगे समझदार दबावे स्प्रिंग पहचान तो दुमरे इस्लाम के नूर आसुजुन राजी दादा जड़े ज़माने मुसलमान दे डेर पर मुश्किल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमा तपोसु के तो सो के नारे द अल्लाह नबी नबिया मा तपोसु के अल्लाह नबी सतोई नगराते वे ज़ाल लारा लेगलेम खपल पैगाम माल रा करे चे कौम तो ओखया ताते सो खोली दी नमात रसूल अल्लाह सल्लम से उखोदल बार के कलिमत तो ईबा से चाह वक्त पूरी हो गए और तो खोदल नमाविल च या रसूल अल्लाह मम्माका अला हादल अम्र मम्माका अला हादल अम्र तासर पदे कार के सूख शरीक थी ये तो चाह अल्लाह तो यू है गैर अल्लाह तो सजदे न के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयतुन है न तासर सूख मर गई
قال حر و عبد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حر او عبد. ته دې یو تعبیر لای چې کل حر و عبد، هر آزاد سره او هر مړی زما تابعداري کوي، خو علاوه چې دا ضمیر روغي. دې کې یو حدیث موږ سره صحیح مسلم کې دی، هغه د زید تفصیل خي موږ ته 1930 نمبر ته په حدیث کې عمر بن عبسہ فرمائی كنت وانا في الجاهلیت اظن ان الناس على ضلالۃ. دا تفصیلی حدیث ته عمر بن عبسہ وی ز په جاهلیت کوم او زما ګمان دا چې داخله گمراه دي، انهم ليسوا على شيء، دیو په هیڅ دین نه دي. زکات هم یعبدون الاوثان، ته بوتان عبادت کوي. فسمعت برجل بمکه يخبر اخبارا، ما د مکې د یو سړي په باره کې اورل چې هغه سجده خبرې کوي. فقعدت على راحلتي، ز بخپل سورلې کې ناستم. فقدمت عليه نرال مغلا فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم مستخفيا، رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ درس او تدریس کو، ډېر پټ. جرآه علیه قومه، ځکه چې دا قوم دا خلاف ډېر جریو، اته ډېر په تار تړلو کچا تار باندې ډېر تابړتوړ حمله مې په کولې. نو ما دا غیر لپاره تلطفتو، ما سره چل ول جوړ کو، حتی دخلت علیه بمکه، تر دې چې زم رسول الله لو رسیدم. فقلت له ما انت نوارت التسي، قال انا نبي، هغه ته پیغمبر یم. نو ما ورته ویل وما نبي، نبی سي. هغه راته ویل ارسلني الله، الله را لېږلم. فقلت وبشيء اي شيء ارسلت، ارسلك ته پسسز لګلې. ناغرات ویل ارسلني بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء. دا حدیث د انسان د جون جوړول لپاره کافی دی. خدای چې اوسړې په حدیث کوي او اوسړې دین پیژني، دا سره در اسلام نمبر تعلیم دے. ارسلنی بصلۃ الارحام، زید رشتہ دارے په پاللو را لګلې. تاولی وای پیغمبر ته منسوب دا چې دې رشته ماتي، رشته نه ماتي، خو چې کله یو سړی مسلمان شي نه بیا کفر نه کوي، دا پلافر د کافر پلار اتباع نه کوي. نو خلک سوې اجډه ګستاخ ته نن زمانه کې چې کم سړی توحید پرست ہے، دا اللہ فرمان بردار دے، دا رسول اللہ فرمان بردار دے، خلق دے گستاخ ہوئے، گستاخ دے. دا الزام پر رسول اللہ ہم لگے دلو، حال لائے چاگہ دا صلی رحمت تعلیم ورکو. ارسلنی اللہ ارسلنی بصلۃ الارحام، زا اللہ لے گلیم پسل رحمت، سماکار صلی رحمی کول لی. وکسر الاوثان، او زی لے گلیم دا بوتانو دا ماتول لپارا، او پدې لګلم چې الله دې واحد لا شریک وګڼل شي. قلت له فمن معك على هذا، هل دګلګل على هذا الامر، فمن معك على هذا، دا چې کوم د درې خبرې وکړي د دې تاسو څوک څوک ملګری دي. قال حر وعبد، اگر اتویل حر او عبد. او پسې حدیث وته ده، قال دا صحابي وي چې ومعه يومئذ ابو بکر وبلال ممن آمن به. حر و عبد کوم دا مانو کو چې یو آزاد دی او عمره دی، څنګه وای؟ صحیح وای. ولې د حدیث کې د حر او د عبد تفصیل راغله، یو حر دی یو عبد دی. علی رضی الله عنه ذکر بګی نشتا، لکه جنا بالغ د ایمان ورول په وخت کې سیدنا علی نابالغ او ذکر هغه ذکر نشتا. ته سیدہ خدیجه ذکر پدې نشتا چې زنانه دا وکوري. پاغه شو اوس علی رضی الله عنه چې تلری کو په درې بالغ او ایمان راوړل نه سلورم څوک دی؟ عمر بن عباسه. ما وی سلورم یا پنځم نه کنه. او کنه علی رضی الله عنه په دې وجه شمیرو چې اسلام خو قبول کړل، اگر چې نابالغ بیا د نمبر څه شو؟ پنځم شو. اختلاف ولې پیدا کیږي؟ معلومات وی اختلاف ولې پیدا شي؟ اختلاف خدای وځي.
علمی اختلاف د پیدا کېدو اسباب یو سړی چې دا علم کې کشادګي نه د اختلاف په اصول پوهیږي چې دا کې مسله کې اختلاف دی افلانې چې وی سلور دی دا غي وجه ده افلانې چې وی پنځه دی دا غي وجه ده دا موږ چې وایو علم وکړي چې وسعت پیدا شي په دې وجه وایو دا نه چې پلانې دا وایي پلانې دا وایي نه خپل علم وکړي دومره قران او حدیث اولولای چې په دې سوزونه باندې پوه شي دې کې جواب ملو شاه خلق وتا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان دعوت ورکاو کنه نو خلق دا وی چې علي رضی الله عنه پاسه دا وسو ویل چې ډېر کمزور یم ادمه خپل ډېر نری دي خو دا استاد تایید کوم شبلی نعمانی دا خپل کتاب کې دا لیکل دا روایت موضوع ده سیدنا علی ولر معصوم ده نابالغ هغه دور کې اعلان شوی ده داغه جرأت کې شک نشته لیکن اړو کې دا وخت نو شاته د روافض الله سويخ هغه کې زمونږ د خلکو مسله دا وشي چې مونږه سیدنا علی بالکل روافض ته پرې دا غلط کار دی ان سیدنا علی بالکل شیعاګان دا پرې هلولې دا لري سره زمونږ نه زمونږ ټول صحابه دي معاویه زمونږ دي علي زمونږ دي خدیجه زمونږ ده عائشه زمونږ ده عثمان زمونږ دي عمر زمونږ دي رضی الله عنهم اجمعین اره بل چانه دي رافض ته مپره دا رافض د پادشي دي په دی خلک دی پورم خندنه کوي تاسو خلک راغلي چې هغه سیدنا علی او سیدنا حسن یزید د دې د پاسه کوي طيبه فتنه را دي ته ناسبیه وي نواسب پنجاب کې ډېر شهر داخله کراچۍ کې هم ډېر شهر محمود احمد عباسی دی په دې حدیثو کې عالم د ظالم هغه د مرز کې اخته شهر ډېر شي خلک دې مصیبت کې گرفتار شوی دی چې هغه د سیدنا علی مرتبه ورزي د یزید په مقابله کې د سیدنا حسن او سیدنا حسین مرتبه ورزي د یزید په مقابله کې یزید صحابي نه دی خو هغه غلطی نه کړې کوم چې خلک وایي چې کنه دا حسین قاتل دی رضی الله عنه دروغ افراط او تفرید نه دی ګول بګار قاتل هغه نه دی فقط هغه رضام نه دی دا غلطی صرف دارا چې قاتلان دا په فوج کې دي او هغه ته کمزور دی دا غینه بدل نشي غسته دا غلطی ده نو په قتل نه را تاریخ کې دار څنګه خول شو صحیح اسناد سره بار کې سیدنا علی بچاته پریدونه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کشر لور خاوند ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسو کې هغه لوي شه ده پرورش دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د هجرت په شپه باندې خپل کټ کې سملول ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سوزلا د مدینه منوره نگران مقرر کړل په ډېر شي جنگونو کې پیغمبر د مدینه منوره خلیفہ مقرر کړل او چې بیا خفشه دی چې تما خزو دبره ته بجنګ لنه نا ورته وای انت مني ته زمانہ داسې لکه چې هارون او موسی نه الا لا نبی وعدی مگر زمانہ رستو نبی نشته هارون خو نبی وګنه خو ته نبی نه دا ټول فضائل دي دا بار کې حر او عبد دا مطلب دی قال حر و عبد یا حر او یا عبد حر ابو بکر صدیق او عبد سیدنا بلال قلت مل اسلام عمر او بلال صدیق اور عمر خرست ایمان راوړ انا عمر خرست ایمان راوړ هغه ابو بکر صدیق په ترغیب باندې سیدنا عثمان هم د ابو بکر صدیق په ترغیب باندې ایمان راوړ هغه زمانہ کې چې کله دا خبره کېدله دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ 1930 حدیث نمبر دے صحیح مسلم کے نوا تپوسو کو عمل اسلام اسلام سے شے دے نور اسلام فلانا ہے راغلک ناغا فرمائی طیب الکلام مزیدار خوندور خبر کول خکل خبر کول واشو پختانہ چار وقتی ہوئی کنا آگا شید نہیں پلانے میں گندہ خبر دی پمانی خبر دی
تعبیر د سړی سمې کوي طیب الکلام مزیدار خوشګوار خبرې چې سړی په هر مجلس کې کولی شي بعض خلک داسې خبرې کوي چې هر مجلس کې سړی نشي کولا دا خراب خبرې طیب الکلام مزیدار خبرې و اطعام الطعام او په مسکینانو باندې خوراک کول دا و د خلکو نه دا شی وته دی په وړه په ما خوري دغه جما پیژنې تاسو دا که اګه جمعات کې څوک فقیر راشي نو ټول په بازار مېلمانه څوک به ته چې ټایم به ټول بچای لږ مېلمانه غریب دا هغه چې شو ناست اځه کله په هی ټول خو درګان دي بلغله مونږ غریب لور شي تاسو کول پکار دي بھائی ته خو ناشنا ښکارې سره چې مېلمه کنه په خاطر کارو خلکو په جماعتونو کې دا تنظیم کړو حجرې ومو حجرې وختم په بیٹو کو دلړو خو جماعت نمبر دا مسله وته په کار راځي سره ته پوښتنه اطعام الطعام دې نه چې په دوستانو خو او غستا یو ستر غیاري قبل خان دی خوري بچو باندې و مخره اطعام الطعام اجانب ولا پر مسافر دی ملنګ دی غریب دی پته نه لګي اطعام الطعام دا په هغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي خي خلقت موږ ته په مسلمانانو کې دا نه معلوم زمون خلق خو پلار لسو ورکی بل فرض کنه نام مر تشمیری چې تعالی مې دا شی درکړو یا ستاره پاره مې دا وکړل دا زمونږ مسلمانانو خو ډېر غلط ځای ته راکوزه شوی ده پلار چې کوم خرچه کوي په اولاد باندې هغه ته لیکلي سپلا ته لیکلي ایسو مې خو ځامن حساب کې دا لوته کړی اړې له ظلم ده یو سړي د ما لپاره خپل ځواني تبا کړل خپل بوډاپه تبا کړل زاغه فری کلم د تعلیم لپاره بهر می سبقونه ویل زما مرګرو بارزو کې پیسې ګټلې همون بل کور نه وړاګر چې لګي 10 روپیا مې 80 روپیا مې شومه او چې کله زل وې شم او راوسېدم نو زبوس چې پلاس سره احسان کو نه ولګم چې دې ځای کې مولا دوستنه واغستې دا ځای کې مولا دوه سیوانه غستې کیرای مې ولا غستې دا زه حرامیانو کار کار ډېر خراب شو ډېر قابل افسوس اطعام الطعام دا خو خپل بچو ته دا فریضه ده جاوید صاحب خسره یا خراب سره ځان له هوا کله کله اخی خبرې کوي چا د اولاد باره کې تپوس کړه غوي دا اولاد ما سره د الله امانت په کار داري چې زه داغه امانت خیال وساتم حسب توفیق دا هیلپ وکم امداد وکم فراق ورکم سکاک ورکم استوګنه ورکم خو سبا چې دا بچي لوي شي نو په کار داري ما تریم ګوري چې کله دا غټه وټه نه دې بس چل گئی بابا دا کور و باسي ته جماعت کې نه بس الله الله کا پاله پلاران روانه کوي لیکن اکثر پلاران روانه نه کوي ګوره روانه د اولاد د طرف ناراضي هيڅ یو پلار خپل وجي سره په دې باب کې زیاته نه اخر په لګي په 2000 کې 3000 کې 1000 کې یو کس یا دوه کس دا وایي وګنه الله الله خبره اطعام الطعام خپل کې تاسو متا تاسو مخې ویلی تاسو استاد شوم نه تاسو شومانه او ما شاګردان نه سخاوت پیدا کړئ تخلې ډوډۍ نیمه وای دا نه ضروري چې ته خامخا ډېر څه شی ورکړي ست ورکول شي بس هغه ورکا حسب توفیق اطعام الطعام قلت مل ایمان بیا ما تاسو کې ایمان څه شی ایمان ہوتا سو پیژنه لیکن رسول الله ته وی الصبر والسماحه تا چې کوم ایمان راوړل په دې اوس برداشت کړه چې خلک ټول دشمنان دي تا باندې دین نه اړي او سمح معافیت وي سمح استقامت ته وي سمح نرمه کولو ته وي نرمي بګ زمون خلک نرمه نه پوي دي وسوي اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا نہ تو بل شکل روان کړه طریقہ اصول لای چې کله یو سره غلطي وکړي نو دا غلطي ولې نو ورپسې لګو سامح الله تعالی الله دې معاف کړي خلک به نه پوهیږي زما ډېر کتابونه کې راځي لیکل فلان کی دلته خبره دا سې لیکي دا غلط را سامح الله و ایانا الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي په خلک نه پوهیږي اصل لیکي
چې جاهلان دي نو په غلطي مونږه ذکر کړه هو سره د معافی دعا مو وکړه دې لپاره وکړه چې غلطي کړه الله دې معاف کړي بدر دې نه وایو خو دین بچ کو اسنا چې څوک په دې غلطۍ کې دا اتباع پیروي وکړي دا صبر او سماحت دا د ایمان علامت ده نن د خلکو خیال لای چې صبر کول غند بوزدلانو کار ده دا اعلی پای د مسلمانانو کار ده والصابرین فی البأساء والضراء الصابرین فی البأساء والضراء قرآن سے فرمائی زد تعریف قوم د صبر کوونکو صابرین اولی حالت اولی کولی وي هغه صابرون پکارو او کاش د قرآن په اسلوب څوک ویل زد تعریف قوم دای خلقو چې صبر کوونکي دي په بأسا کې او په ضرا کې یعنی که جنگ دی او که مالی کمزوری ده په دواړو کې برداشت کوونکي دي صبر کوونکي دي په دې الله اجر ورکوي لیکن اجر مونږ ته معلوم نه زمون خیال لای چې بے صبریو کا چاله جواب ورکا تور وګړه هیڅ تور نه ده ته ټینګ شل او السماحت بل معاف کول بل بالا غي معاف کړي چې ته په بدل غستو باندې قادر یې دنیا کې یا بدل غستې شي یا په آخرت کې غستې شي که دنیا کې نشي غستې نه آخرت کې غستې شي کنه الله وی الله خلینا ظلم بدل الله خلی کته معاف کی عطا کے سماحت راغے الله وتا معاف کی اخلاق و تربیت وی د خپل بچو تربیت په دې طریقه غواړي دانه اداره تماچا غستر خپلانه په پوندو ولا خپلانه په پتونو ولا دا څنګه ځای جوړه تربیت ده حیوان دې جوړه قال قلت اي الاسلام افضل ته چا اسلام غوړه ده چا اسلام غره ناغرا تویل من سلم المسلمون من لسانه و يده دا چا اسلام غره ده چې داغه د لاس او د جیب نه نور مسلمانان محفوظ پاتې شي لاس دا مطلب چې وهل ټکول نه کوي چې اغلا نه کوي قتل او قتال نه کوي جب دا چې چاته کنزل نه کوي چاته بدرد نه وي چا غیبت نه کوي چاپلوسی نه کوي دینی تنقید نه یادې دینی تنقید خو دې لپاره دی چې دین بچ هغه غیبت نه او نبی دا جرح او تعدیل علما چې کومي دی ټول بیا غیبت کړل قلت اي الايمان افضل بیا ما تاسو کده چا ایمان غوړه یا کم یو ایمان افضل له قال خلق حسن خ اخلاق دي خ اخلاق چاہے سماحت وی په کې معاف کولی پہکے تحملی پہکے بردباری دبل خبر اوریدلی تا حسن خلقی ده سیدہ عائشہ چاہتا پوس کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے سنگ اخلاق دی اگر کان خلقه القرآن در رسول اللہ اخلاق قرآن کور کے دن نہ ہم کور نبار ہم قرآن کے چکم حکم ندی پیغمبر پاگے جسنگ دار عمل کو دا سے دل نہ کو قرآن کی چکم نواہی پیغمبر زان بارم داغے نوج کو کور کے داغے نوج کو کان خلقه القرآن کله هغه فرمایل پتا سو کې غوړه سره هغه دی چې هغه د خپل اهل د پاره غوري د خپل خزي د پاره غوري د خپل پلار مور د پاره غوري د خپل بچو د پاره خي وانا خيركم لاهلي او پتا سو ټولو کې زه غوړم د خپل اهل لپاره ته تنبيهات دي څوک چې پلاران دي راغی دي نوځي او څوک چې پلاران جوړېدونکي دي راغی دي نوځي تربیت په رسول الله صلی الله نرمی معاف کول غلطه پټول خبر سره کول نه پښتانه وي چې غلو کې سم چخچی وي دمرا بوئی دی بعد خبره خلک بیا بیان کوي بس یو ځل دی وکړه خبره ختم شو علم کراله دا غیر اصلاح او کوشش کوس بیا ما تاسو کو چې اي صلات افضل کم منځ غره ده پاتې سلورم نمبر شه ده منځ فرض شه فرض ہے خود مخ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمونس کو ولے کو د مکه مشرکان بنی اسماعیل او هغه کې د مونږ رواج د خپل نکنه بنی اسرائیل دا مشرکین مکه بنی اسماعیل دی د اسماعیل علیہ السلام دین مکه مکرمه کې موجود ہو
دا غي مخالفت کې خلکو شرک کړو هغه چې ګیره ساتلې پټکی وال ماشومان سنتول زیر ناف وخته پاکول غسل نه ویلامبل دا کنه نه زګلو دا د اسماعیل السلام دین کې موجود ہو تاسو کو دا تفصیل ګوره د دې لپاره تشاء الله حجت الله ګوره دا یو باب لګیغه باب حقیقت الشرک د شرک حقیقت په هغه دا ټول تفصيلات کړل چې مشرکین هغه ورجم نه ولا فرض ایو طواف هم کو حج به هم کو طواف کې ډېر شیخانو په بربند لګاو زکا چې په جامو کې مونږ ګناه کړل نو کوم جامو کې چې مونږ ګناه کړل هغه د الله کور ته بوتلو نه دی دا شیخان بیل مې کنه خلک په خپه دا دا بیل مې شیخان دي ظالمانو چې په کوم وجود تاسو ګناه کړل نه ولې بوځي تاسو کاوه ها تاسو خلک بدوای شیخان بیل مې نه خلک خپه شي بیل مې شي خلک نه کوي تاګم شیخان قرآن په هغه تنقید کړل چې کله دی فاحشو کی کنه فاحشال ته مفسرین بل اتفاق لیے باور طواف کی نو سوې وجدنا علیه آبانا تمام مشران داسې کول زګه مو باور باندې طواف کو دا شیخی ویخی بیل مګوي چې بیل مشیخی کی دا کفر بس ته کنه بیل مشیخی خلک نه اول حکم معلوم کی علم حاصل کی نه بیا کوي بغیر د علم نه ملګیا کیږي نو بار کې دلته کې دا موز هغه موز نه دی بلکې کم موز سے رواج د مخ کې نه وسغو رسول الله صلی الله علیه وسلم وزمون تر هغه طریقه د قران کې معلومه نه حدیث کې معلومه موز وار څنګه چې ما تاسو کو چې اي صلات افضل کم موز غره ده قال طول القنوت قنوت کله قیام دوی هغه موز غره ده چې هغه قیام وکړي زموږ د خلکو د موز قیام وکړي او رکوع او سجده وکړي نو کې آرام دی دی کنه اتراو کې هر څه شرمای پوښ نه قرا نه کړان په لګا ټونګي سمګار د بس دي تسبیحات ویل مستحب دي بس تر پزما کې تسبیح کوو ویل چې کوونه ویل چې کار کوي پورا ده رکوع کا اگر که سبحان رب العظیم نو ویل شو او قاعده کې چې ناس ته عبد او رسوله پرې وای واجب دي درود او دعا کا پات شو نه خیر ده فرض کې امر ده بیګا نخره جوړ کړل نو مونږ یو ټول وشان کو اسه مذاق وړاوي ده تراو مذاق نه وړاول بګا صحیح طریقې سره مونږ کو څنګه فرض مونږ کې قنوت خو یا قیام ته وای کله قنوت څه ته وای قراءت ته وای طول القنوت چې پای کې قراءت وګړي زمون خلک په قرات تنګي او تنګي له وجه چې په معنا نه کوي کله چې بني آدم په معنا پوری نه بیا په قرات نه وګدي او کله قنوت عاجزه ته امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره هغه سره چې عاجزي کوونکې د شپې د آخرت نه ریږي به پشان دارا چا کې دي چې داسې نه طول القنوت چې پای کې عاجزي وګړي ان ما کارو غنه خشوع ما خلن چې فروتنی وایي افروتنی مفهوم سو چې څنګه د سړی لاسونه سترګې مخ تندې ډوګې دا حرکات سکنات کوي نو دارنګي وسړی خپل دماغ او خپل زړه هم موږ کې حاضرې او دی باندې به رکوع سجده او قیام کوي علیه خشوع دې ته نه وي وخت ما سه اشاره ته خبر وکړه بعد خبره هم الته نشو کوله په موږ کې بار بار رفع الیدین په حدیثو کې وشته کنه نشته شته ولې نه کو موږ ته ترک روایتونه معلوم دي یلا نه کول دواړه د احادیثو نه ثابت دي شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لیکلی چې والذی يرفع يديه احب الی من الذی لا يرفع کم سړی چې رفع الیدین کوي په مانځ کې هغه ما ته غوړه دا چانا چې هغه نه پورته کوي خو بیا وایي چې زمونږ په علاقو کې کم عوام خلق دی دا هم خون نه کوي چې سړی د هغې فتنه په ځان راوچته کوي بدو علامتونه دا لري زمونږ په ملک امین په جگه رفع الیدین دا دوه مکه نو ټول عمل سنت مطابق ودا دي شو سمای
دا دو ظاهري علامات دي. د دې لپاره خلک څه وایي؟ د دې لپاره خلک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا لازمه کړی دا چې څه خلک یې ولیدو چې هغې خپل لاسونه پورته کول په مانځه کې نوی فرمایل دا څه چل دی چې ستاسو لاسونه چې کوم دی د فلانکې قبیلې د اسونو د لکو په شان دي. اسکنو فی الصلاة، مونځ کې چې کوم دی سکون اختیار کړئ. نو بیا وایي دا څه شی دی؟ دې مطلب دا چې مونځ کې به رفع الیدین نه کوو. دا دروغ وایي، دې حدیث نه دا مطلب دی. نو دا حدیث راغلی دی دپاره اسلام پاول اول کې چې کله مونځ کېده د بار نه وسوکرال نو سلام به خلکو کوي، السلام علیکم، مونځګزار به وعلیکم السلام. پابندي ولګېده چې مونځ کې به د سلام جواب نه ورکوي، کلام به نه په مانځه کې. البته دا اجازت و چې څوک السلام علیکم وایي نو یو سړی لاس اوچتولی شي ورته. د وخته پورې دغه مو نو بیا د هغې نه هم منع وکړه چې دا مه کوئ. د منع باوجود هم بعضې صحابه کرامو دا چل کول چې السلام علیکم به راغی چا به وکړو نه به دواړه لاس پورته کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما لی اری ایدیکم کانها اذناب خیل شمس. څه چل دی مارا چې زه ستاسو لاسونه وینم چې دا په مانځه کې د شمس یا خدا قبیله ده یا شمس هغې استه او هغې اوښ ته وایي چې مست د مستی کوونکو اسونو په شان دی چې د هغې خامخا لکۍ بریښ. اسکنو فی الصلاة، مونځ کې سکون اختیار کړي. د دې رفع الیدین سره څه تعلق دی؟ شته ورسره؟ هېڅ نشته. حدیث صحیح دی لیکن د حدیث خو دغه مطلب نه دی. دا لوی لوی علما ته وګوره چا چې د رفع الیدین تنقید کړي دا حدیث په پکې هم لیکلي دا صحیح مسلم حدیث دی. خو د دې خو رفع الیدین سره تعلق نشته. رفع الیدین خو چې کله رکوع لځي او رکوع نه راپاسي نو سجده کوي او چې کله درېیم رکعت ته پاسي نو رفع الیدین کوي. دغه حدیث کې واضح مخکې نه دا تفصیل نه ما چې ستا مخکې څه وویل دا ښه نه وي دا خبرې دا مناسب نه وي. دا مونږ هلته په سپیکر ووایو نو خلک څه وایي دا جي ولې حدیث شوي دي دا جي د حنفیت انکار کوي. ته سترګې مه پټوه که نه ولې د حدیث نه غلط استدلال کوي. دا حدیث صحیح دی لیکن الله له به ته جواب ورکوي. قبر کې هم ستا تپوس کېږي او آخرت کې هم تپوس کېږي چې تا ولې د یو څیز غلط مطلب بیانوه. غلط مطلب دی ستا د مذهب دپاره نور تاییدات ډېر شي نور پیش کړه. بعضې خبرې مونږ هلته عوامي ځایونو کې نه شو کولی. اوس خلک دومره غلط رنګ ورکړي خدای دې بیا اوس کم غلط رنګونه ورکړي. قلت ای الهجرت افضل، نو ما ویل کم هجرت غوره دی. هجرت مختلف قسمونه دي. کله د کمزور مسلمانانو د بچ کولو دپاره هجرت حبشه شوی، بیا د ټولو مسلمانانو دپاره هجرت د مدینې منورې شوی دی. بیا په دې معنی باندې کله هجرت وي دارالکفر نه دارالاسلام ته. دا قسمونه دي. خو اعلی قسم کم دی؟ د ټولو نه اعلی قسم ان تهجر ما کرہ ربک، چې ته هر هغه څیز پرېږدې چې ستا رب هغه بد ګڼلی دی. د هغې دپاره لنډ مثال به تاسو زه وښیم. سورت بني اسرائیل راوالی په کې قرآن مجید څه احکام لیکلي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. هغه کې ټول بیان کې 1 2 3 4 5 6 په اخر کې بس وایي کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. په دې کې چې کوم بد دي که نه نو دا ستا د رب په نظ باندې څه دي بد ګڼلی شوي. دا پښتو یا د عربۍ عام مکروه نه دی چې دا جي مکروه دی په ولاړ بس کل مکروه دی که نه پوهې مکروه خو صحیح لفظ نشته دی. البته مکروه شته دی چې زما او ستا طبیعت یې نه لي. الله چې ورته مکروه وي دا حرام وي. په دغه کې چې کوم سیئات دي لکه لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا او لا تقتلوا اولادکم او فلان 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 بشمیره شپاړس سوزونه لیکلي دي. نو په دې کې چې کوم سیئات دي نو دا ستا رب په نسبت دي حرام دي. دک سوزونه ته ان تهجر ما کرہ ربک
چې ته بد پریږدې هر هغه څه چې ستا رب هغه بد ګڼلی دی. شرک دی، د پلار مور نافرمانی ده، قضا ربک الله هغې مفهوم مخالف مراد دی. ستا رب فیصله کړی د هغه نه سوا د بل بندګي به نه کوې، نو شرک څه شی شو؟ مکروه، یعنې حرام شو. بالوالدین احسانا، پلار مور سره سلوک د دې فیصله یې کړې ده ښه سلوک، د دې خلاف به صحیح حرام. یعنې پلار مور سره ښه سلوک نه کول دا به حرام. قال فقلت ای الجهاد افضل، نو ما تپوس وکړه چې کوم جهاد افضل دی. جهادونه خو ډېر شي، څوک په قلم جهاد کوي، څوک په خولې باندې جهاد کوي، څوک چې کوم دی هغه شکور سره جهاد کوي که نه، شکور سره لګیا جهاد کوي، دا روټۍ به څنګه خورم. دا جهاد نه دی، دا نخره جوړه کړې ده. رسول الله فرمایل من عقر جواده و احری قدمه، هغه څوک چې د هغه اس هغه څه شي شي عقرا اس کی کونچے کاٹ دی جائیں. کونچ پیڑ نا کونچے خپڑے هغه چې اورې ولی شي که نه، لینګي چې ورته وایه لینګي چې اورې ولی شي نو څه چلو شي؟ د هغې وینه نه ودرېږي که نو په منټونو کې دننه ټوله وینه توی شي، سړی مړ شي. قروها قرآن فرمایي که قوم عاد کې څه چلو شو؟ الله هغې له یو ناقه ورکړه، یو سړی راغی فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوا. ستا رب دمدم علیهم، گنا قرآن عجیب غریب الفاظ ہوئی، داسې عذاب یې کرا اوس تو سوا برابر یې کړل، هغې څه چل کړه؟ هغې عقر کړو، کونچې یې کاټ ډالې تھی. د سوی نه بر چې کوم ځای ګیټۍ خوا کې د شا غاړې نه چې کټ کې ته وایي ته وایي عقر. کله عقر اندامونو کټ کولو ته هم وایي، یعنې هر اندام په کټ کې دې ته هم عقر وایي. نو من عقر جواده، د چا اس چې کوم دی د هغې عقر وکړی شو، و احري قدمه، د ده وینه هم توی کړی شوه، دا افضل جهاد دی. خلک خو تحریر ته افضل جهاد وایي، څوک دین ورسوي تبلیغ وکړي هغه دا ټول جهادونه دي، خو دا واړه قسمونه دي. لوی جهاد هغه دی چې پای کې د انسان وینه توی شي، او دې لپاره چې کوم زمونږه بنیادی فورسز دي نن هغه خلک د دې مستحق دي. حدیث کې راځي دوه سترګو والا الله چرې جهنم ته نه بوځي. یو هغه سترګې والا چې هغه د مسلمانانو د ملک د اسلامي مملکت د بارډر حفاظت کوي، یې دپاره ویښ دی الله دا سترګې جهنم ته نه بوځي. او یو هغه سړی چې هغه تنهایۍ کې الله یاد کړی دی، د الله د یرې نه ففاضت عیناه، هغه د سترګو نه اوښکې راغلي، د خلکو مخکې نه ښه د مصیبت کې مه ګرفتارېږه، د خلکو مخکې نه، دا شوشه ده، د خلکو مخکې جړېدل نه، په تنهایۍ کې فاضت عیناه چې د هغه د سترګو نه دارې ووتې، دا سړی جهنم باندې حرام ده، دی به جهنم ته نه ځي. زمونږ خلک د خپل فورسز خلاف پراپیګنډه کوي، خو چې تنخواه اخلي، د امام تنخواه نه اخلي چې مونځ کوي، ته د مونځ ورته اجر نه ملاویږي که نه. یو مدرس چې کله حدیث بیانوي یو تنخواه اخلي، هته ورته اجر ملاویږي که به نه ملاویږي؟ والله دا فریضه نه ده، دا ګپ لګوي خلک. د رسول الله په زمانه کې تنخواه نه وه، تنخواه نه وه، ټیک ده، خو غنیمت شته که نشته؟ غنیمت څه شی و؟ چا سره چې به سورلي وه هغه ته به دوه برخې میلاوې دي، چا سره سورلي نه وه ته به یوه میلاوې ده، دا تنخواه وه. باقاعده فوج هم نه وه هغه زمانه کې، هغه هر سړی د عربو کې هغه ټول جنګجو وو، دې ته ټریننګ ضرورت نه وه، باقاعده فوج نه وه چې کله به ضرورت پیښ شي اعلان به وشي، هغه سړي به تا سره خپل سامان جنګ اخیستلی وه مخه. دا یو وسوسې چې خلک د خپل فوج خلاف. شکر وباسئ، موږ ماسوتن درسونه یي، زه وایم شاګردانو شکر وباسئ چې ستاسو فوج شته دی، چې تاسو په اوږدو خپو باندې خوب کولی شئ. کله بغداد نه وتپوسئ، فلسطین کې وتپوسئ، مسلمانانو نه شام کې وتپوسئ، کشمیری کې وتپوسئ،
دې افغانستان کې وته پوس فوج نشته دی بس وای چې دا جی دی دا چل گئی او دا چل گئی دا تاسو کې نشته جی پلانې چل گئی او دا جنې سره دا چلو کو شراب اوس کړ دا ولا ټول قوم مرز نه ته ځان فرشتہ ښکاری دا غلط سوزونه مکه غلطه ارزه کې موجود وي نیکه مرزه موجود وي غلطه مرزه موجود وي دا سه اداري نشته چې پای کې غلطه نه موجود لیکن فوج کې دا الله په فضل خوبه ډیری دي خامشته ولې نشته انسانان دي فرشته ونه دي ملائکه نه دي کمزورې وي هغه کې بعض خلکو کې شراب نوشي وي بعض به یو صحیح بعض ول صحیح لیکن تر هغه مساجد او دلته تبوونه څومره آباد دي هغه په عقاید څومره کار کولی شي څومره نیکان خلق دی پای کې ما 30% ډیوټډ دي قرباني ورکړي 90% 10% ورکړي کله چې راشي معاملہ بیا وکړو ورته غټه ځان رسي دا یو جذبه پاره دا خودل پکار دي خلکو ته مطلب دا چې د خپل فوج خلاف دا خبره کوي دا زموږ عام عادت دی علماء پسې مثلا یو مولانا فضل الرحمن سره نه لګي نو څه خدای عربي دې تیم دی دا مناسب نه دی د عالم د علم بقدر کوي اگر څه شي اس راسته یې سوې مانه اچیر څه خپل کار وکړي چرې موږ دا تربیت نور کو شاګردان الله چې تاسو د عالم د علم بیزتی وي ګناه ده داغه د علم په خیال ساتل بغیر اختلاف زموږ د شمیر خلکو سره لیکن موږ نوم په احترام اخلو عزت کو بدر نه وایو داغه فکر سره زموږ اختلافي او داغه فکر تنقید کو بس دا یو حق دی موږ سره زموږ د عالمانو عزت یې د پیرانو موږ عزت یې د خپل فوج عزت یې دا زموږ د کور نه تربیت غلط شی ده پکار دی چې موږ بچو کې دا خبره ورواچو چې خپل فوج سره مینه وکي محبت وکي ستا پاکستان نه نه ته کم ده الله یاد ہے یاد ولې شي ما غپ لګي خلک دا افضل جهاد دغه دی چې عقر جواده او اهري قدمه چې دا اس هغه کټ کوټ کړی شو اندام پرې کړی شو د وینم پرې کړی شو قلت اي الساعات افضل بیا ما ویل کم یو ټیم غوړه د دعا لپاره هغه ټیم دی چې تاسو دې جوف الليل الاخر د شپې د اخري سلورمه سه مینس لګن سبا سلور وځي جوف الليل الاخر د شپې د اخره ایسه خېټ دا ټول افضل ټیم دی خو هغه ټیم زمون خلق چې کوم دی دا ودی د بد قسمتانه حدیث صحیح حدیث ته دا مسلم احمد حدیث دا بس کې هم نه کوي دا حدیث مختصر هو واستل شوی سره دی باندې مسوره نه او